عظمت الله عمرزی په دوبۍ لیگ کې انډین صحافي سره جګړه کړې ده. یو څو ورځې مخکې یو صحافي چې فخردمان سره هم انټرویو راغلی و چې فخردمان په هغه انټرویو کې دغه صحافي سافټویر اپډیټ کړو. اوس یو بل صحافي دی چې عظمت الله عمرزی سره بدتمیزي کړې ده او عظمت الله عمرزی ولخه قراره جواب ورکړی دی او انټرویو نه ولا انکار هم کړی دی چې پاسه راځه تاسو سره انټرویو نه کوم. عظمت الله عمرزی انډیا صحافي سره پس خبره باندې جګړه کړې ده. یقینا چې تاسو ور استاسو به هم غوسه تاسو له هم درشي چې د یو انټرویو ور یا د یو صحافي دومره غټ مجال جوړیږي چې یو کلاړی نه داسې تاسو هم کول شي. خیر ډېر ټایم نه خرابو. راځو چې تصویر کې تاسو لاله ډخکاری وسیم اکرم ولاړ دی او ورسره عظمت الله عمرزی ولاړ دی. د ډېر ټایم غپ لګولو لګیو 15-20 منټ دی په غپ شپ تیر کړی دی چې کله عظمت الله عمرزی وسیم اکرم سره غپ شپ ختم شوی دی او عظمت الله عمرزی را روان شوی دی نو دغه انډین صحافي و چې د عظمت الله عمرزی ته ورغله چې ما سره انټرویو نه مخکې ورلوي چې تا وسیم اکرم سره څه خبرو کې لکه 15-20 منټ تاسو ولته تیر کړ تاسو په کم ټاپک باندې خبرې کولې. نو عظمت الله عمرزی ولوي چې وسیم اکرم یو لیجند بالر تیر شوی دی او د سره چې یو بالر ودرېږي خو د بالینګ ټپس پته اخلي نور باغه سره څه خبرې کوي. یو بالر چې بل لیجند بالر سره ودرېږي خو د بالینګ ټپس پته اخلي کنه نو ماته هم د بالینګ ټپس ایشتل څه سلام مشوره مې ور سره کول خپل بالینګ حواله سره نور باغه سره ما څه خبرې کولې. نو دغه صحافي بل څه نه کوي او دغه صحافي عظمت الله عمرزی ته وایي چې ته وسیم اکرم سره ولې ودرېدې تاسو خو ګوره په پی اس ال باندې هم هغه بیان کوي او هغه نه علاوه تاسو پاکستان ته تلو نه بایکاټ وکړو پاکستان سره مو سیریز مطلب ختم کو او تر هغه دلته په دوبۍ کې دای سره غپ شپ تاسو لګوي افغان کلاډیان پاکستان کلاډیانو سره غپ شپ تاسو ولې لګوي. عظمت الله عمرزی ولوي تاسو کې چې تمانه دا تاسو کې زه چا سره کینم چا سره درېګم چا سره روټۍ خورم چا سره ناسته پاستا کوم چا سره خاندم خوشحالېږم هاي کې ستا څه کار دی تاسو کې چې تمانه دا تاسو کې او زه روکې غتاله زه انټرویو نه در کوم زه خپل کار کوه. اصل کې دې صحافي نوم چې کوم دی کشور لال کمار دی چې په 2021 ټي20 ورلد کپ کې شاهین افریدي هم د سره جګړه کړې و. شاهین افریدي سره هم د بدتمیزي کړې و چې هغه ول هم د انټرویو نه انکار وکړو او هغه ور سره هم خلا واخلې و. اصل کې دوبۍ لیگ کې تاسو کتلی یو څور ورځې مخکې د فخردمان او د کیس احمد یو ډېر ښکلی ویډیو وایرل شوی و دنه د نبی او د نسیم شاه ډېر ښکلی ویډیو وایرل شوی چې یو بل سره غپې شپې یو بل سره لیک یو بل سره خندا خوشحالي. نو دا ډېر انډینز چې کوم دی غي دا چرته برداشت کوي. انډین خو غواړي چې افغانستان او پاکستان د یو بل خسر دشمنان شي. ای خو غواړم دا خبره چې د خپلو کې د سیاست خبره زنو کوم مسکتا سوای سیاست کې بارډر بند شو افلانه شو اخو طرف لمه دی کرکټ کې صرف خبره کو جی سپورتس باندې خبره کو. نو خو غواړي دا چې د انډیا د پاکستان او د افغانستان کرکټ ختم شي او د افغانستان او د پاکستان کرکټ ختمېدو کې د افغانستان غټ نقصان نه وره د پاکستان پکې دومره نشته چې څومره پکې د افغانستان غټ نقصان دی. سیاست طرف ته مو د کرکټ سوچ کوي غوړي کله چې ځه نه غا طرف لدی چې زموږ مونږه په پی اس ال سکو یا یو افغاني وی هغه اوس کمنټ کوي چې مونږ په پی اس ال سکو یا زموږ څه نقصان دی. نو نقصان پکې دا وروړه چې ګوره غټ ملکونه چې کوم دی لکه انګلند ساوث افریقا نیوزیلند هغه الریډي افغانستان سره سیریزونه نه کوي. په ایشیا کې یو پاکستان ملک غټ پاکستان ټیمو غټ ټیمو چې دای په افغانستان سره سیریز خوشي کولو مطلب په خوشحالي به ورتل په خوشحالي به یو بل سره میچونه کول او هغه میچونه به تماشایانو کرکټ فینز هم ډیر زیات خوخول. نو اوس دا میچونه ختم شي یو خو کرکټ فینز د لپاره انټرټینمنت ختم شو او بل د افغانستان د لپاره ډیر لیمیټډ ټیمان پاتې شو. لکه افغانستان بچا سره سیریز کوي سریلانکا سره به کوي بنگلاديش سره به کوي آیرلند سره به کوي زیمبابوے سره به کوي دغه وړو ټیمانو سره به سیریزونه کوي. انډیا هم ولا سره سیریز نه کوي لکه چې اوس انډیا په کار خدا وا چې انډیا په افغانستان سره سیریز کېجول کړي وي سیریز شو خو هغه د افغانستان A ټیم او د انډیا B ټیم یا C ټیم لکه د وړو ټیمانو سیریز شو لکه د غټ ټیمانو سیریز په کارو انډیا لا چې افغانستان سره کړي وي کنه لکه دای چې دومره خوشحاليږي د پاکستان په ورانه باندې نو بیا په کار د چې غي تاسو سره سیریزونه کړي وي غي تاسو سره میچز کړي وي ایون B ټیم در سره کړي وي خو چې تاسو د افغانستان A ټیم خو سره سیریز نیم کړي وي کنه خو نه جی هغه هم در سره سیریز نه کوي انډیا او موږ لمم نه پریدي موږ سره هم اورانای په کرکټ غوړې هغه طرف لمزي سیاست طرف لمزي ضروره نور په ملکونو کې د پاکستان او افغانستان چې کم جنگ وشو هغه طرف لمزي کرکټ نه ذهن مو باسي د مو ټاپک چې کم دی کرکټ ته غوړې اخو دنیا کې چې سم چلیه بچلی خو دی خو سپورتس کې اټ لیست دوه ملکونو ته ورانې دل نه دی پکار او د انډیا او پاکستان چې کم وران رمزدان وي ما چې هغه خبره ده اې کوم لکه اوس د انډیا او د پاکستان میچز نه کیږي نو کې د پاکستان هم نقصان دی او د انډیا
انډیا هم نقصان دی د پاکستان هم پکې غټ نقصان دی او د انډیا هم پکې غټ نقصان دی او زموږ کرکټ فینس پکې نقصان دار چې موږ لا یو ښه انټرټینمنټ والا میچ کتلو ته نه ملاویږي. نو خیر خبره د عظمت الله عمرزی وه چې د انډین صحافي کشور لال کمار لا کشور لال کمار دی یا کشور لال کمار دی هغه ته سافټویر اپډیټ کړی دی او دغه صحافیانو ته دومره حق نه دی ورکول پکار چې د کلاډیانو پرسنل لایف هم چیړي. اوس په کرکټ کې څه کېږي د هغې تپوس ته کوه خو کرکټ نه بار یو کلاډي چا سره ملاویږي کې رستا څه کار نشته د صحافي. کرکټ کې دننه هغه نه تپوس وکړه چې تا باندې ورکې چکو لګېده یا ته بیټنګ ته ووتې تا سکور ونه کړو یا تا نه کیچ ډراپ شو په څه وجه ډراپ شو ته د کرکټ نه هغه نه تپوس کوه. بهر هغه چا سره ملاویږي چا سره ناسته پاسته کوي چا سره روټۍ خوري چا سره اوسېږي چا سره ګرځي هغې کې د یو صحافي کار نشته دی ای کې د چام کار نشته ای کې د مام کار نشته ای کې د ستام کار نشته ای کې د صحافیم کار نشته. اوس عظمت الله عمرزی د نو د پرسنل لایف په مونږ چیړو یا راشد خان د چې هغه دویم واده کړو نو په هغه باندې ډېر غټ تنقیدونه کېدل چې ټونه پهله ویلاګ په ما جوړ کو چې تنقیدونو ضرورت نشته دغه پرسنل لایف ته دغه زموږ صرف د راشد خان کرکټ سره کار دی. راشد خان چې کله کرکټ کې ښه پرفارمنس نه کوي نو موږ به په تنقید کوو چې ښه پرفارمنس کوي موږ به اپریشیټ کوو موږ د کرکټ نه پیژنو کرکټ نه بغیر دغه پرسنل لایف ته یو واده کوي دوه کوي درې کوي څلور کوي هغه دغه خپل کار دی هغه الله پوهېږي او هغه پوهېږي. ای کې زما کار نشته چې زه هغه نه تپوسونه کوم چې لکه تا ولې دویم واده وکړو یا تا ولې دریم واده وکړو ای کې د چا هم کار نشته. نو د یو کلاډي پرسنل لایف چیړل نه دی پکار کلاډي نه صرف د کرکټ تپوس کوه چې لکه تا کپتانی صحیح ولې ونه که اوس راشد خان نه به زموږ دا ګیله جوړېږي چې دا کپتانی صحیح مه ونه که یا تا T20 ټیم له په واسطه باندې کلاډیان ولې راوستي دي یا ستا په پرفارمنس باندې ولې داسې غلط اثر پرېوتی دی یا تا ښه پرفارمنس وکړو ویری ګډ یا تا ښه کپتانی وکړه ویری ګډ یا تا ښه ټیم سلیکشن کړی دی ویری ګډ نو زموږ صرف هغې سره کار دی. اوس کرکټ نه بهر راشد خان چا سره ډیټ کوي راشد خان چا سره اوسېږي راشد خان د چا واده لځي راشد خان چا سره روټۍ خوري راشد خان چا سره ډینر کوي راشد خان چې سره لانچ کوي نو ای کې زما کار نشته وروره وای کې ستام کار نشته او ای کې د چام کار نشته. دغه پرسنل لایف ته دغه مشران هم شته او هغه خپل هم په خپل ژوند تیرولو باندې پوهېږي هغه خپل هم د خپل ژوند تیرولو څه اصول به وي ځکه یو سټار دی. خیر خبره راشد خان طرف ته هم لاړه نو د ما د ویډیو مقصد صرف دا و چې د انډین صحافیان چې کوم دي دی اوس د پاکستان او د افغانستان چې کوم دوبۍ لیګ کې کم کلاډیان دي او هغه یو بل سره په یو ډریسنګ روم کې ناستېږي خوشحالېږي ګپې شپې لګوي په باونډرۍ باندې د میچ نه پس د هغوی کم ګپې شپې وي نو هغه دغه صحافیان نشي برداشت کولی ای وایي چې دی وران شي چې دی بیخي کرکټ ختم شي نو دا د موږ دشمن دی غوره چې یو سړی تعالی د فائدې سوچ نه کوي نو هغه ستا دشمن دی او یو سړی تعالی د فائدې سوچ کوي هغه هم صرف د خپلې فائدې دپاره نو هغه هم ستا دشمن دی. ګوره یو سړی چې رستا د اله مدد وکړي چې هغه پکې څه فایده نه وي نو ته ووایه چې او دا سړی د ما دوست دی. خیر هغه افغانستان هم په ښه بد ښه پوهېږي هغې کې هم زمونږ څه کار نشته خو عظمت الله عمرزی ویری ګوډ چا له هم دا اختیارات نه دي ورکول پکار چې هغه ستاسو پرسنل لایف کې ګوتې ووایي هغه ستاسو پرسنل لایف ټارګېټ کړي هغه تاسو پرسنل لایف ته نه پرېږدي نو دا اختیارات یو کلاډي له پکار چې چا له هم ورنه کړي. دې حوالې سره تاسو څه رایه لرئ کمنټ لازمي